نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارنا طول پجم باندې الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا میاشت د ذوالقعدې آخرنی هند کې دو والده دې پس بیا را روان دي د ذوالحجې لس ورځې ډېرې قیمتي د دې تعلق خصوصا د ابراهیم علیه السلام سره دی او دې ورځو ته ایام الحج ورځې هم وایي الحج اشهر معلومات او دې ورځو ته د قربانۍ ورځې هم وایي نو الله رب العزت موږ نه په دې ورځو کې قرباني غواړي خود هر قرباني رستا شاتا یو بیکگراوند وی او الله رب العزت د عمل ډیر خوښ شوی وی نو په مونږ او تاسو باندې په عملی زندګۍ کې فالو کوي چې دا به تاسو کوئ نو د قربانۍ بیکگراوند د ابراهیم علیه السلام سره ده تاسو ته تقریبا یو 15 کال وړاندې ما دا تفصیلی بیان کړو د قربانۍ په لس جمعو کې او د هغې نه مې د وړاندې کال باندې بیان کړو د ابراهیم علیه السلام د دې هر یو عمل چې مونږ او تاسو نن کوو الله رب العزت مونږ او تاسو ته نن پرېښی دی نو دا یادګار د ابراهیم علیه السلام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک ته فرمایي چې الله رب العزت ته مقبول شوی عمل قبول شوی عمل
چې کله د قربانۍ ورشي د قربانۍ ټیم شي نو تاسو قرباني وکړئ الله ته د عمل د هر سن ډېر محبوب دی کله چې د حج ایام ورځ راشي نو تاسو حج ادا کړئ الله رب العزت د هر عمل د حج ډېر محبوب دی او کله چې د منځ ټیم د صلات نو تاسو د منځ ټیم باندې وخت باندې منځ ادا کړئ نو دا عمل الله ته ډېر محبوب وي خو آخره کې فرمایي چې تاسو یادګار د ابراهیم علیه السلام عمل کوي عمل په کوي یادګار د ابراهیم علیه السلام په خپل ژوند کې راولي تاسو د پلار چې ابراهیم علیه السلام دی تاسو د مخکې ما ویلو چې د دې تعلق د یو درې کسانو قرباني ده ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام بی هاجره علیه السلام او یو خوب دی او دا خوب حقیقت ته وړاندې کیږي د انبیاء خوب هم دا حدیث قدسی وی انبیاء چې کله خوب ویني نو دا د هغې دپاره دلیل وي چې دا عمل وکړه یو وحی جلی وي وحی ورته وشي چې دا عمل وکړه نو هغه به هم جاري کوي هغې کې واسطه جبریل علیه السلام وي یو خوب ویني دا د الله رب العزت د طرف نه وي مکلمات د پیغمبر د طرف نه قرآن کریم د ابراهیم علیه السلام دا خوب ذکر کړی د ابراهیم علیه السلام اولاد بچی نه وو نو لاول الله رب العزت ته سوالونه او منتونه او دعاګانې درخواستونه او وظیفې وکړې چې الله مال نیک عمل صالح اولاد را نصیب کړي نو قرآن کریم ذکر کړی چې رب هب لی من الصالحین دا الفاظ دی مفهوم د دې دا دی رب اے رب زما هب لی هبه کې راکې ماته من الصالحین یو نیک عمل اولاد دې کې موږ تاسو ته یو ترغیب دی یو تعلیم دی چې موږ تاسو همیشه د الله رب العزت نه غواړو نو نیک عمل قید وسره بهتر دی زموږ استادو په ژوند کې داسې راغلل موږ ولیدل او تاسو هم ولیدل چې د سل بدعمله بچو نه یو نیک عمله لور ډېره اوله او بهتر ده د یو بدعمله بچي نه سل لوریانې نیک عمله الادب الله رب العزت نو د والدینو د پاره ډېر بهتر دي دا زمونږ استادو د ژوند د لیدو سترګو خبرې دي انبیاء چې الله نه غوښتلي دي انبیاء نو سه فرمایلی دي د ابراهیم علیه السلام دا دعا دلته کې سامنے ده رب هب لی من الصالحین یا الله مال نیک عمل اولاد را نصیب کی صالح زکریا علیہ السلام چې دعا غوښتله بیبي مریم یو لوی واقعه ده بیبي مریم ولید چې ناشنا فروټ خوري دې وخت کې زکریا علیہ السلام چې ما بیبي مریم په ناشنا وخت کې فروټ موسم نه دیو به موسم فروټ ورکې نو مال به اولاد نه راکې نو به الله ته مو یا الله نیک عمل اولاد راکې نو زکریا علیہ السلام هم د نیک عمل اولاد سوال کوي نو مونږ او تاسو چې کله د الله نه غواړو اولاد
نیک عملا. ابراہیم علیہ السلام اللہ نے دعا وغوښتله، اسماعیل علیہ السلام میں نیک عمل ورکو. دا اوس ذکر کیږي، قرآن کریم ذکر کړي او پیغمبر اور نبیم دے اسماعیل علیہ السلام. فبشرناه بغلام حلیم. اللہ رب العزت وی مونږ دې ته زیر ورکو په یو الک حلیم صبرناک باندې چې طالب یو نیک عمل اولاد ملاویږي، صبرناک وي، استاد سترګې به یخی. بیا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، کله چې دې ورسېدو منډو تنډو ته، فلما بلغ معه السعی د ځوانۍ نوجوانۍ طرف ته لاړ. تفاسیر لیکي یا د 2 کالو دی یا د 11 کالو دی، په دې کې اتفاق دی. فلما بلغ معه السعی، نو دې وخت کې دا ماشوم پلار ډېر خوشحالی، دا چې لوبې ټقارې کوي او پلار ورته ګوري نو د زړه پې یخېږي، سترګې یخېږي. نو ابراهیم اسماعیل علیہ السلام چې دغه ته ورسېدو، فلما بلغ معه السعی، نو بیا الله رب د ابراهیم علیہ السلام محبت ورسره ډېر زیات و، ځکه په دعاګانو غوښتی شوی و. نو دې وخت کې او الفاظ به ورته ابراهیم علیہ السلام کم استعمالول. یا بنیا ذکر کیږي، یا بنیا اے بچونیا. دا د عربی الفاظ دې تصغیری الفاظ وای، د محبتی الفاظ. یا بنیا، اے بنیا، اے بچونیا. سپرمای انی ارا فی المنام، چې زویا خوب کې دی وینم، انا اذبحک تا ذبح کوم، قربانی در باندې کوم. انا اذبحک ماذا ترى، ستاسو سوچتے. ابراہیم علیہ السلام د خپل بچونی نه سوچ اخلي، ماذا ترى، څه فکر دی دی دا الله حکم دې سوکو. نو الله رب العزت و تداسي اولاد ورکړي دي. ماذا ترى، اے بابا جانا جسستا رائوی، ماذا ترى. قال یا ابت افعل، بچے وتوي قال یا دادا اسماعیل علیہ السلام الفاظ دے اللہ قرآن کریم کے منگو تاسو تراولی. قال یا ابت افعل، اے بابا جانا افعل ماذا ترى، ما تؤمر ستجدونی. عمل وکا چې تحت کم امر شوه دی چې کوتاهی در نه ونشي. او کستا دا سوچ بابا جانا چې اسماعیل علیہ السلام با ویریږي یا بران او تختی یا بدې ته غاړه کېنږدي. وَسَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ، زرد جتب ما مندکی من الصابرین، دا غاړه خستون صابرینونا. دا اللہ دا حکم تعمیل وکا، دا اللہ حکم برابر کا چې تاخیر دا نونش. نو عزتمندو بیا تاسو د مخکې ما پر تاسو باورېدلې د علماؤنا. نو فلما اسلم وتله للجبین، دواړه د حکم تابعدار شول. اسلما علما دلته ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام خو خوب ولیدو او بچی ته وایي چې ماذا ترى، اے بچی ستا څه سوچته. کچره دا بچی غاړه کې نه دی بیا
ابراهیم علیہ السلام د الله نبی دی پیغمبر دی د عمل په زور باندې کوي خو کوي به د درې کسانو قرباني ده بیبي هاجریم دا یو اولاد دی شاګر شیطان راضي بیبي هاجرې ته وایي چې ګوره دا خاوند دی دا بچی ذبح کوي هغه ورته وایي یو پلار همداسې هغه ته خو د ابراهیم علیه السلام محبت د بچي سره معلوم و وایي دا الله حکم دی وایي چې دا الله حکم دی نو چې اسماعیل علیه السلام ذبح کړي او زما ورته بیا هم حکم وکړي نو زم ورته وایي لبیک یم او دا یو اولاد دی دواړو ته ډېر محبوب دی بیبي هاجرې ته شیطان دغه وخت کې ناامیده شو د شیطان ناامیدي ختمه شوه بیا زوی په بس زوی باندې اټیک کوي چې ګوره بابا د علالۍ ذبح کوي دي بیا دې وخت کې هغه ورته وایي یو پلار به لږې زویه به علالۍ وایي د الله حکم دی وی لبیک ته اسماعیل علیہ السلام دا الله حکم تا بے درې پیره په پلار باندې اٹیک کوي د جمرات د سعودي عرب کې چې دا کم لګېدلې مونږ تاسو اوس په حج ختم شي به ولو دا د ابراهیم علیہ السلام یادګار دی خو قربانی د درې کسانو ده وتله للجبین ابراهیم علیہ السلام وتسملستو بابا جانا او طریقه کارم ورته خی چاړه وي خد رکه چې تاخير دنه پکې ونه شي زلر باندې رحم نشي چرتا وای چاړه مضبوطه ته رکا او زور بکوا غټ واقعیا د چرته به خپل ځای کې به ویم الله رب العزت وتعالى وناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين قد صدقت الرؤيا ويا ابراهيم تخبل خوب رشتك انا كذلك نجزي المحسنين ويمونغ ابراهيم عليه السلام لا ديدن قالوا نو بیاوی چې ان هذا له البلاء المبین دا لوی ازمائش لوی امتحان خو آخره کې راځي وترکنا علیه فی الاخرین مونږ د تاسو د پاره او د ټول د آخرت پورې در قیامت پورې د ټول د پاره بدا الله رب العزت وي مونږ د ابراهیم علیہ السلام یو یادگار پر خست وترکنا علیه فی الاخرین چې رست سمره قومونه راځي نو دیو رزق کې به دیو قربانی کوي د خاص ایام رزق الله رب العزت مونږ تاسو نه اولاد نه غواړي چې تاسو اولاد ذبح کوي الله رب العزت چې مونږ تاسو له کم مال حال را کړی دی دې کې را قرباني غواړي او هر سړی د خپل وسه پورې هر سړی ته وایي چې د خپل وسه پورې قرباني وکړه نو یو بهترین عمل چې په مونږ تاسو را روان دی تاسو ته تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې ما د یوې مسلې د پاره ټول بیان کړو د مسائلو حل قربانی ده نو مونږ تاسو خپل مسائل حل کول غواړو
نو چې قرباني وکړو د وخت سره سارزانی راځي او سګرانی راځي. شل کال وړاندې د قربانو د څاروو ریټ یو و، اوس دوران کې ریټ بدل دی. د 3 کال وړاندې ریټ بدل و، خو چې یو سړی عزم او اراده وکړي چې دا بهترین عمل به زمانه نه پاتې کېږي، نو زه به تاسو ته دا ووایم چې ما به چېرته ژوند کې داسې لیدلي نه وي. الحمدلله الله هر چاله وس او توفیق د دې قربانۍ ورکړی. خو موږ به تاسو په دې سوچ او فکر نه کوو چې زما د مسایلو حل په دې قربانۍ کې دی، دنیاوي سوچ. مونږ به تاسو دا سوچ کوو چې دا د الله حکم دی، د دې د الله د حکم تابعداري به کوو. چاله چې الله وس او توفیق ورکړی، نو چې د قربانۍ کې د نه تاخیر ونشي. اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین توخه د جنت د ګټلو ده، بهترین توخه د جنت د ګټلو ده. کم سروي چې د قربانۍ د پر واغستې شي، نو هغه سروي هم خوشحالي مناوهي، په نورو سارو کې خوشحالي مناوهي چې زه د قربانۍ د پاره واغستې شوم، او په دې سارو به موږ تاسو جنت ته ځو. دا دنیا پانیز دنیا د ختمېدو والا زندگی ده. نو عزتمندو، تعلق د ابراهیم علیه السلام سره دی. تاسو ته ما په شروع کې وویل چې هر عمل موږ او تاسو کوو د هغې شاته یو غټ بیک ګراونډ وي. د دې بیک ګراونډ ابراهیم علیه السلام دی، خو دا عمل د الله ډېر محبوب شوی دی، په موږ او تاسو باندې عملي کړی، موږ او تاسو ته حکم کړی چې د خپل بابا جان یو سنت دی چې تاخیر د نه پکې رانشي. دا هغه طریقې کار دی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو احادیث مبارک ته اخرانه ده ته ویم، الله رب العزت ورته فرمایي قل ورته ووایه چې ان صلاتي زما منځ و نسوکي زما قرباني، قل ان صلاتي و نسوکي و محیاي و مماتي زما ژوند او زما مرګ لله خاص د الله د پاره دی. دې کې موږ تاسو ته لوی سبق دی. دې کې زموږ تاسو سبق دا دی چې موږ هر یو عمل کو چې خالص د الله د پاره وکړو، چې دا غیر سوچ پکې ونه کو، عملونه من برباد شي، او رسته به د دې سزا او جزا به موږ او تاسو له الله رب العزت په آخرت کې راکوي. نو الله دې موږ تاسو ټول عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله دې موږ تاسو له ټول د قربانۍ سعادت توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.